نن په دې ویډیو کې به موږ تاسو ته د مور د اهمیت باره کې یو څو ښکلې خبرې وړاندې کوو. د دې نه مخکې که چېرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ پښتو ټي وي چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ خوندورې ویډیوګانې تاسو ته په وخت دررسي. ګرانو کتونکو، ویل کېږي چې د مور غېږ اولینه مدرسه ده او بچي د دې نه ښه سبق هم اخیستی شي او بد سبق هم. الله تعالی مور له یو غټه درجه ورکړې ده او جنت یې د مور د پښو لاندې ږدلی دی. که چېرې بچي وغواړي جنت ته تللی شي صرف د مور په خدمت او عزت کولو باندې ملاویږي. موږ له پکار دي چې د مور حق ادا کړو او خیال یې وساتو. کتونکو، انسان چې ژوندی وي نو د هغه په ژوند کې د هغه ډیر زیاتو انسانانو سره واسطه کیږي، خو دې کې یو مور ده کوم چې د الله تعالی د طرفه د انسانانو دپاره یو نعمت دی. بختور هغه انسان دی د چا چې مور ژوندی وي. مور په بډایۍ او عظمت باندې یو څو خبرې وړاندې کوو. کتونکو، که چېرته بغیر د لالچ نه مینه ملاویږي نو هغه صرف مور کوي. مور بې لالچه مینه کوي بل بچي سره. په دنیا کې د ټولو نه خوږه مینه صرف د مور مینه ده. او کتونکو، یو مور خو 7 بچي ساتلی شي خو 7 بچي یو مور نشي ساتلی. که چېرې اولاد بوډاګان هم شي خو بیا هم هغه د مور دپاره د وړو ماشومانو په شان وي. ویل کېږي چې په دنیا کې د ټولو نه زیات دولتمند هغه انسان دی د چا چې مور ژوندی وي. مور سره په تیزې خبرې کنځل منځل او غوسه مه کوئ، ځکه چې دغه مور تاسو ته خبرې ښودلی دي. په بازار کې هر شی ملاویږي خو مور نه ملاویږي. یو شاعر د مور باره کې یو شعر ویلی دی: لبوں پہ اس کے کبھی نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی. د مور سیوری د الله تعالی رحمت دی. مور یو داسې رحمت دی کوم چې په پیسو نه شي اخیستی. د مور ته کتل هم عبادت دی. مور چې یو ځل لاړه شي بیا نه ملاویږي. د مور عزت کولو باندې الله پاک خوشحالیږي. د مور پلار د عزت کولو والا دپاره د جنت دروازې همیشه کلو وي. د مور خیرې عرش لقوي. اکثر خلک وایي چې یو کس لاړ شي نو زندګي نه ودریږي، خو چې مور لاړه شي نو لکونه کسان یې ځای نشي نیولی. دې سره موږ ته پکار دی چې د پلار هم عزت کوو او انشاءالله راتلونکي وخت کې به په پلار هم ویډیو جوړو. اوس چې د چا مور ژوندی وي هغه موږ ته کمنټ کې د هغې باره کې یو ښه خبره ولیکئ، او چې د چا مور مړه وي هغه هم د مور په فضیلت کې یو خبره په کمنټ کې ولیکئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې تاسو ته زموږ نورې ویډیوګانې په وخت دررسي. والسلام.